السلام علیکم. زما نوم ډاکټر عبدالقیوم خان دی. زه دلته لیډینګ هسپتال کې ایز اسسټنټ پروفیسر په سکن کې کار کوم. ستاسو د ټایم شکریه. نن چونکې د جنوري مطلب ښه یخني ده، یو څو ورځې مخکې ښه ډېر بارانونه وشول، نو نن موسم په باره کې سپیشلی چې هغه بیماریانې زه تاسو به ډېر اورېدلي چې خلک په دې ژمي کې خپې لاسونه او ګوتې وپړسېږي ډېر زیات، مطلب کم از کم په هر او پی ډي کې یو 20-30 خلک مونږ ته راځي چې خپې هم پړسېدلي خوږې شوي دي، نه هغوی دستانې اچولی شي او نه جورابې اچولی شي، نه بوټان اچولی شي، نه هیټر ته کېنستلی شي. تاسو به کترې دلته پې وپړسېږي یا زخمونه جوړ شي یا ایون دونه زیاتې خرابې شي چې خلک قدم ترې نشي اخیستی. نو زه نن تاسو ته دې په باره کې وایم چې دا ولې جوړېږي او د دې تاسو څه احتیاطي تدابیر وکړئ. یاد ساتئ چې کله ستاسو په سر باندې یخني لګي، ستاسو په جسم باندې یخني لګي، ستاسو په غړو باندې یخني لګي، د ستاسو زخم په ګوتو باندې یا په خپو باندې جوړېږي. مطلب دا دی چې کم د ستاسو په ګوتو یا د خپو په نپړسوب راځي په ژمي کې یا په پولې جوړېږي، دا د ګوتو بیماري نه ده، دا ستا د جسم بیماري ده، ستا کور بوډي ټمپریچر. نو ستاسو جسم چې کوم دی دا ګرم نه وي، نو دا به تاسو باندې بار بار راځي. مونږ خو دوايي درله ولیکو، یو هفته کې به تاسو ټیک شئ او دوباره به در باندې بیا جوړېږي. سپیشلی هغه ینګ هلکان چې کوم دي، کوم موټر سایکل باندې ګرځي، او هغه جینکۍ چې کوم سکول کالج ته ځي. په سکولونو کې هم زموږ بدقسمتي سره دونه ښه لکه ماحول نه چې ګرم وي، او په وین یا په سوزکي یا څه کې هم تاسو چې ځای کې ډېر زیات یخني. نو مطلب دا دی چې تاسو به جسم ګرم ساتئ، سر به ګرم ساتئ، غړي او د کم لیګز دي دا به ګرم ساتئ، نو ستاسو دا زخمونه به نه جوړېږي. دویمه وجه چې دا ستاسو خوراک دی، ښه خوراک. ښه خوراک مطلب ښه خوراک، چرګې، دالونه، لوبیا، سبزي، انډې او فروټ، هر قسم ډرای فروټ او شودې، ماسته، دا شیونه به خامخا استعمالوئ. نو مطلب دا دی چې کوم د ستاسو ګوتو دی باندې تاسو به کرمونو باندې ستړي شئ، تاسو به دا هیټر ته هم نشئ کېدولی او ګرمو اوبو باندې انځئ، نو دې باندې به هم پرابلم درته جوړېږي. زه تاسو ته دا وایم، دوه شیونه به تاسو کوئ چې که تاسو د ژمي ولا چې کوم تاسو ته دا مسلې هغو خلکو ته ښه خوراک به کوئ، هر شی به خورئ، ښه ډېر به خورئ. او دویم شی چې کوم دی تاسو جسم به ګرم ساتئ، خپې لاسونه به ګرم نه ساتئ. زیاتر مونږ اکثر ډاکټران هم څه ورته ووایي چې یاره خپې لاسونه ګرم ساته، خپې لاسونه ګرم نه، ستاسو جسم چې کوم دی یا ګرم وي، ستاسو باندې به دا نه جوړېږي. او 24 ګنټې دا ګرم پکار دی. هغه خلک چې کم کور کې کپړې مپړې وینځي، هغوی دپاره ډېر زیات احتیاط پکار دی. بند بوټان، جورابې، او کوشش کوئ چې لمدوئ نه کله تاسو کپړې مپړې وینځئ. کوشش پکار دی چې څونه تاسو کولی شئ. او هغه هلکان چې کم بار ګرځي، نو هغوی ته پکار دی چې 2-3 سویټرې او ګرمې ټوپۍ او موټرسایکل کوشش کوئ چې د موټرسایکل سورلي یو څو وخته ایوایډ کوئ. او ښه خوراک، که ملټي ویټامین باندې مس رسي نو څه ورسره خورئ، دا هم ډېره ښه خبره ده. نو یو څو خبرې دې ته مونږ چیل بلین ورته وایو، پرنیوسس ورته وایو. د دې بیماري انګریزي نوم دا دی، پښتو کې پته نشته چې څه ورته وایي، خو لکه مطلب په ژمي کې دا خلکو ته دا مسله ډېره زیاته جوړېږي. نو دې په باره کې دا دوه خبرې تاسو ته ما کولې، ښه خوراک، جسم ګرم ساتل. دې کې زه سپیشلی والدین ته زه یو ریکویسټ کوم، ګوره تاسو خپل ماشومان کور نه خو ولېږئ، تاسو ته پته نه لګي چې څنګه لاړل جزان، څنګه راغلل. ګوره یاد ساتئ، ماشوم چې دی که نه، ماشوم او غټ سړي کې ډېر زیات فرق دی. لکه مثال زه در کوم، تاسو چېرته د نرسري ته ورشئ، نرسري په ګرمي وخت کې مونږ هیټرې لګوو. د هغې وجه دا ده که ماشومان چې دي هغه خپل ټمپریچر نشي مینټین کولی، نو هغه میندې، هغه مور پلار چې کم ماشومان تاسو سکول ته لګئ، کوشش کوئ ډېر ګرم یې لګئ، ډېر زیات سویټر او ډېر غټ ټوپیانې موپیانې دا شیونه ورته اچوئ. او یاد ساتئ ګرم پاجامې او ګرم کپړې، د کم پرتوک پته نشته تاسو لوکل زبان کې چې هر څه ورته وایي، دا به خامخا ورته اچوئ. جورابې ورله 2 جوړه اچوئ. او درېیمه خبره دا ده که نه چې کم ماشومان تاسو لګئ، نو کوشش کوئ چې ټفن کې ورله انډه څه شي که نه دا ورله ورکوئ، په چپسو باندې، پپړو باندې، چې دا ښه خوراک نه دی. سهار نه 2 بجې پورې سکول کې به عاجزان څه خوري، کیدای شي څه بعضې سکولونو کې ښه خوراک هم وي، خو تاسو هم کوشش کوئ چې هغې ته څه ورله ورکړئ چې بچو د سکول کې بیا وخوره. نو دا ماشومانو باندې تاسو ډېر زیات کنسنټریشن، سپیشلی چې کم 5 سال نه زیات ماشومان، هغې باندې دا شی ډېر زیات راځي. ټیک شو. او بیا چې کله خوږ شئ که نه، خدای دې نه کړي څوک خوږ شي، کوشش کوئ شنې دوایانې نکریزې او ډیټول او پایوډین سپیرټ دا شیونه پرې مه لګوئ. زه ډاکټري در پورې هغې ته وښیئ چې انشاءالله ټیک به شي. اول خو تاسو چې دې خیال وکړئ انشاءالله دا به جوړېږي نه، خو چا باندې چې جوړ دي او څوک چې چا باندې مسله ده ډاکټر ته لاړ شئ. خو نن نه تاسو دا اراده وکړئ چې خپل جسم به ګرم ساتئ او ښه خوراک به کوئ. ډېره مهرباني، خوشحاله اوسئ.